اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والله سوا سلورم نمبر حدیث مبارک دی 1704 نمبر. پرونه دا حدیث پاتې شوی او 1705 مو ویلو. وعن عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه، دا حدیث زمونږ استاد سردار سیدنا حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه نه روایت دی. الله پاک دې راضي شي، الله پاک دې د خپل ځان ناراضي کی، الله پاک دې زما استا او د ټول امت د طرف نه بهترینی بدلی ورکړي. انه خطب یوم الجمعه، چې حضرت عمر رضی الله عنه یو ورځ د جمعې خطبه ارشاد فرمایله. فقال فی خطبته، په خپله خطبه کې یو فرمایل ثم انکم ایها الناس، بیا تاسو یا خلکو تاکلون شجرتین، یو داسې دو بوټي خورئ ما اراهما الا خبیثتین، چې هغه زه ناجایز ګڼم، البصل والثوم، پیاز او کچه اوږه. لقد رأيت رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم، ما رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی دی. حضرت عمر سے فرمائی وی ما رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی دی، کتلی دی او رښتیا وی. اذا وجد ریحهما من الرجل، چې کله به د یو سړي نه محسوس کو د دې دوو څیزونو بوی فی المسجد، په جومات کې نبی علیہ السلام به چې کله محسوس کو د دې کچه اوږې او کچه پیازو بوی چې د یو کس د خولې نه به ختو په جومات کې، امر به، نو د هغه په هکله به صحابو ته حکم وکړو فاخرج الی البقیع، نو هغه به د بقیع قبرستان طرف ته بهر وویستلی شو. بقیع مقبره جنت البقیع ورته وایي، مسجد نبوي سره نږدې یو لویه هدیره ده. 10,000 صحابه کرام ورکې دفن دي. باب البقیع یو دروازه ده چې کله باب السلام باندې سلام کوونکي خلک نبی علیہ السلام ته سلام کوي، بیا په هغه دروازه باندې وځي اخوا. په دغه طرف باندې به د جومات نه ویسته او هدیرې طرف ته به بهر کول. فمن اکلهما، چې کوم کس خامخا خوري پیاز اوږه، نو فلیمتهما طبخا، نو هغه له پکار دي چې د دې دواړو څیزونو د اوږې او د پیازو دا بدبو په پخولو سره په بګار سره د دې هغه بدبو ختمه کړي. بیا هم فایده همغه ده چې کومه کچه خوړو کې ده. رواه مسلم، دا حدیث امام مسلم رحمه الله روایت کړی دی. د حدیث په شرحه کې بیا عالمان فرمایي چې حضرت عمر رضی الله عنه اوږې او پیازو ته خبیثتین ویل، دوه خبیث بوټي، دوه خبیث څیزونه. د خبیث اطلاق په حرام باندې کیږي، په مکروه باندې او په ناپسندیده څیز باندې. دا دوه څیزونه یا د دې دوه څیزونو غونته نور څیزونه چې د هغې د وجې نه د انسان د خولې نه، د لاس نه او د کپړو جامو نه بوی ځي، نو په داسې حالت کې جومات ته راتګ منع دی. کچه پیاز یې خوړلي، کچه اوږه یې خوړلي، نو جومات ته د ده راتګ تر هغې پورې بند دی چې تر څو پورې د خولې نه دغه بوی دی لرې کړی. دغه شانتې د کپړو نه بوی خیږي، د خولو بوی دی. د دې حدیث او داسې قسمه نور حدیث چې کوم مخکې تیر شوي دي، د دې مقصد دا دی چې مسلمان د جومات د عظمت او د ادب لحاظ وساتي، خیال وساتي. جومات د بادشاهانو د بادشاه کور دی، د الله جل جلاله. دې ته ښه پاک صاف او خوشبودار راتګ پکار دی. خامخا څوک دا دوه څیزونه خوري، نو حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي پاخه دي کی، کچه پیاز او اوږه دي پخه کی، بدبو دي والا ختمه کی. نو دغه صورت کې بیا دې ته د خبیث اطلاق پې نه کېږي، بیا ورته خبیث نه ویلی کېږي. علما فرمایي چې کله کچه پیاز او کچه اوږه خوړونکې، د هغه په حقله دا حکم نبی علیہ السلام کړی دی چې جومات نه وباسئ. نو د دې علت څه دی، وجه څه ده؟ وایي ځکه چې دې سره خلکو ته ډېر زیات تکلیف کېږي، او په مانځه کې خو خلک جوخ جوخ ودرېږي، په مانځه کې خو اوږه په اوږه ودرېږي، اوږه یو بل سره لیوی جوخت ودرېږي، نو بیا دا تکلیف زیات کېږي.
په دې باندې قیاس کوي هر هغه کس چې هغه منځګزارو ته تکلیف رسوي، چې اوږې او پیاز سره تکلیف رسي، نو داسې هر هغه کس ته مراد دی چې هغه په جومات کې منځګزار کړی تکلیف ولا ورکوي. څنګه؟ لکه ګز جبی زبان درازي کوي، لکه هر چا پورې د خپلې اندې لیویږي، تا به ورته څه ویلي نه او در پورې اونخلي در پورې لیو شي، نو د هغه په حق لم حکم دا دی چې دی د جومات نه بار کړلی شي. خو یاد ساتئ اوس خو څوک بهر کولی نه شي، هر سړی سیر دی اوس وخت کې که نه، د مشر او د کشر او د زورور او د کمزوري خبره نه ده اوس، نو څوک بهر کولی نه شي، خو چې د چا کور دی هغه خو بهر کولی شي، چې د چا کور دی هغه کې خو طاقت شته که نه، ای بهر کولی شي. نو دې وجې نه هر کس به په خپل ځان داسې نظر اچو چې د بدن نه د کپړو نه د خولې نه مې داسې بویو نه خیږي چې هغې سره نورو ته تکلیف ورسي، د لاس خو د سترګې د روزې د پوزې نه مې داسې حرکت ونه شي چې هغې سره منځګزار ته تکلیف ورسي. ځکه دا جومات د چا کور دی او د چا کور ته چې څوک راشي هغه د دې کور د مالک څه کېږي؟ میلمه. او څوک چې د چا د میلمه بې عزتي کوي نو دا د دغه کور د مالک بې عزتي. دا اوس وخت کې چې موږ او تاسو د جومات کې ناست یو که نه، نو بهر زموږ او ستاسو د هر چا خپل ځای ځایګی دی، خپله ډېره ډانګ هم دا خپل ځای دی او خپل کار کسب هم دی. هلته زموږ حیثیتونه جدا شي، اوس به څوک دکان کولو کې دکاندار به شي، څوک به دفتر ته لاړ شي دفتري به بابو به شي، څوک به بیلټ وتړي او سپایي به شي افسر به شي، څوک به سي څوک به سي بهر. خو چې کله جومات ته راننوتو نو دا اوس مالدار دی که غریب دی، زورور دی که کمزوری دی، دا ټول د الله میلمانه دي. نو الله پاک بیا داسې کولی شي چې دی څه کي بهر کي مستقل د جومات او د جومات والا او د بیا ادبۍ او هغوی ته د تکلیف رسولو خوی دی، بس دې پورې نښتی دی، نو داسې کولی شي چې الله پاک بیا بهر کي. کچه څیزونه لکه مولی ګندانه وغیره، د دې مولی باره کې د کتاب کې لیکلي دي، علامه ابن قیم رحمت الله علیه لیکلي دي دا مولی نه دې موسم کې موسمي، دا ډېره فایده ورکوي وجود له، دا چې خوړلی کېږي نو دې سره وینه صفا کېږي. علامه ابن قیم رحمت الله علیه لیکلي دي وایي مولی چې څوک خوري او د مولی د خوراک نه مخکې په نبي علیه السلام باندې درود شریف ویلو، لکه تاسو وایي درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وی چې د مولی د خوراک نه مخکې درود شریف وایي، وی د دې د برکته بیا د خولې نه بد بوی نه ځي. الله پاک دې پوهې سره د عمل کولو توفیق راکړي. او جرابونه بوټان د چا خپې خوله شي که نه، هغې نه څخه بین خېږي، دا ټول پکې راځي، بس چې هر څه شی چې هغې نه څخه بوی خېږي وږمتې خېږي، چې د جرابو نه بدبوی خېږي او دې سجدې له لاړ شي او د پسې وروستو صف کې کم کس ولاړ دی هغه سجدې له لاړ شي، خو بس د هغه سجده به څنګه وي؟ بدبو والا چې هر یو شی د جومات ته راوړل تر هغې منع دي چې تر څو پورې د دا شی ځان نه لرې کړی نه، دا بدبوی لرې کړي. د جنازې د مونځ سبق هم معنو سره ویلو اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وغائبنا، ای الله زمونږه ژوندي م وبخه، زمونږ مړي م وبخه، زمونږ حاضره م وبخه، زمونږ غایبه م وبخه. دا مسافرو ته هم دعا ده. وصغیرنا وکبیرنا، یا الله زمونږ واړه ماشومان م وبخه او زمونږ لوی م وبخه. صغیر وړوکي ته وایي او کبیر لوی ته وایي، واړه م وبخه او لوی م وبخه. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا رب.